په بلوچستان د مختلف اضلاعو کې تېره شپه چې د دهشتګردۍ واقعات وشو. د دې واقعاتو خلاف د چمن قبایلي ځوانانو یو پاڅون وکړي. په دې پاڅون کې قبایلي ځوانان د چمن ښار په مختلفو لارو باندې خپل ګشت وکړي او دا شعار یې بلند کاوه چې د بیلې خلاف چې کوم قراردم تنظیم ده د هغه خلاف یې نارابازي وکړي او د پاک فوج او د ریاستي ادارو په حق یې نارابازي وکړي. په دهشتګردۍ په دې واقعات کې د 3 درجن څخه زیات عام ولس او پولیس او بشمول لیوي چې دي هغه شهیدان شوي دي. زما سره په دا پاڅون کې ملګري موجود دي، هغه څه به پوښتنې کوو. تاسو په دې هکله څه ویل غواړئ؟ موږ د خپل بلوچستان د شبې بالکل چې کوم واقعات شوي دي د دې بالکل مذمت کوو. د بیلې په نامه کوم کلندم تنظیمان دي دا زموږ د بلوچستان حالات خرابوي او هر روز به روز موږ جوانان زموږ د پاک فورس موږ د پاکستان پاک آرمي او د پاک فورسز جوانان شهیدان کیږي. موږ هیڅ کله دا نه برداشت کوو. موږ هر کله د خپل پاک فوج د خپل ادارو سره شانه به شانه ولاړ. د نن د مظاهرې کوم مقصد څه دی هغه دغه دی چې تېره شپه چې کوم د بیلې یو دهشتګرد تنظیم دی د هغه د جانبه په بلوچستان بر کې کوم داسې واقعات څه وشو د دهشتګردۍ دغه د بلوچستان یا د چمن کوم نوجوانان چې دي هغه دا راوتلي دي هغه د هغه شهیدانو د کورنۍ سره اظهار تعزیت کوي او دا عهد کوي چې موږ د خپل ملک سره موږ د خپل ادارو سره او هغه دهشتګرد تنظیمونو ته موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو کوشش وکړئ په بلوچستان کې تاسو خپل په بار کې کوم خلک ناست دي دغه د خوشاله کېدو لپاره تی دهشتګرد واقع وکړي. خو موږ ته دا باور درکوو چې پاکستان یو عظیم ملک پروندم او ننم دی او دغه عظیم ملک بلوچستان پروندم دی سو او ننم دی سده بلوچستان او پاکستان چې دی هغه سره لازم او ملزم دی او زه د انټرنیشنل هغه ادارو ته دا وایم چې ته پر روډ باندې یو احتجاج دی هغه ته هیومن رائټس وایلیشن وایي لیکن پرون چې کوم په بربریت سره کوم په ظلم باندې کوم وینې سټوس د عام خاص ولسته او هغه ته پر هغه باندې کوم ادارې چې د هیومن رائټ کمیشن چې د اقوام متحده چې د هغه در اوسه پورې هغه د خاموشي مظاهره کړې ده چې په هغه یو سوالیه نشان دي. موږ د قبایلي جوانان دغه پیغام هغه تنظیمانو ته ورکوو چې موږ د پاکستان سره پروندم موږ نه نومي. موږ هم دا غواړو کوم پرون دا واقع راغلی ده دا مساخیل کې دا زموږ کوم ځوانان چې شهیدان شوي دي موږ د دغه بیلې تنظیم چې جوړ شوی دی د دې موږ د دهشتګردۍ تنظیم سخت مزاحمت کوو او موږ ډېر سخت خلاف یو. موږ د پاک فوج او پاک آرمي سره شانه په شانه ولاړ.